بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يصيب المسلم من نسب ولا وسب ولا هم ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث مبارک کې فرمای چې مسلمان سړی ته څه لږونه تکلیف هم ورسی چاہے هغه مصیبت په شکل کې وي، بیماری په شکل کې وي، یا څه فکر او غم په شکل کې وي، رنج په شکل کې وي، تر دې پورې چې کوي وسړی ته لیاري کې زغای ورته ولګیدلو دی منې هم الله رب العزت دی ول خطاونه ګناهونه ورته معاف کوي. اوس ګوره د څومره لوی خبره د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی امت ته څومره خوشخبری ورکوي چې مسلمان سړی ته کچيري دنیا کې لږ وندې تکلیف هم ورسېدلو الله رب العزت دی ته هم په دې منې نکانې ورکوي. هر سړی منې ګوره دنیا کې دوه قسم ته حالت خو مخورتي، یو هغه حالت دي چې هغه د دې طبيعت موافق دي، یعنی ښه حالت دی په دې باندې خوشحالي ولا حالت دي، یو هغه حالت دي چې هغه د طبيعت موافق نه دي، یعنی د دردونو تکلیفونو مصیبتونو ولا حالت دي. اوس هغه حالت چې د انسان باندې د دې باندې د خوشحالي ولا سبب وګرځي په دې کې هم د انسان د الله رب العزت شکریا ادا کی او دا د کوم د الله رب العزت طرف نه ډیر لوی نعمت وګڼي چې د الله رب العزت په مومن نعمت وکړلو لوی او د لوی نعمت رمن دی وکړلو دی باندې بس کوم د نافرمانی نه کوم او دا به شکریا ادا کوم. صحیح جسم درکړه د سلامت جسم درکړه د پدې باندې د الله رب العزت ولا عبادت وکړه. او یو هغه حالت چې هغه د انسان طبيعت موافق نه دي، کله سړی مې بیماری روشي، کله ور مې دردونه تکلیفونه روشي، نور څه حالات ور مندي روشي، هغه د انسان طبيعت موافق نه وي، خدا د الله رب العزت طرف نه ازمایش وګڼه، امتحان وګڼه، صبر ور مندي وکړه، دی صبر ولا کومي میوي الله رب العزت درکوي، دا ډیر لوی میوي دی. بیا لکه حدیث شریف کې راځي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای چې یو انسان ته الله رب العزت په جنت کې ډیر لوی لوی مقامات لیکلي وي چې دا به دې ته ملويږي، خو دا سړی د سیده عمل د سیونه کی چې هغه اعمالو په ذریعہ سره دغه مقاماتو ته ورسی، بیا ورمندې سو کی الله رب العزت ورمندې تکلیف ورولي دنیا کې، بیماری ورمندې ورولي، څه بل څه حالات ورمندې ورولي، مشقتونه ورمندې ورولي، تکلیفونه ورمندې ورولي، بیا دا سړی په دې باندې صبر وکي، صبر په ذریعہ سره د هغه خپل مقاماتو ته ورسی چې کوم مقامات الله رب العزت د لپاره لیکلي دي. نو غم حالت کې هم الله رب العزت یادی هنی پکور ده، خوشحالی حالت کې هم دی الله رب العزت یادی هنی پکور ده. وګوره نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو حدیث مبارک فرمایي کنه اول من يدعى الى الجنه يوم القيامه الذين يحمدون الله في السراء والضراء. قیامت پریزي په ټولو نه اول جنت ته هغه سړی داخليږي چې هغه غم حالت کې هم دی الله رب العزت ولا حمد بینوي، خوشحالی حالت کې هم دی الله رب العزت ولا حمد بینوي. ګوره څه هم رکړی دي د الله رب العزت رکړی دي، څه رنه خلی هم الله رب العزت ولدي غیر نه خستایش، نو کوم حالت هم دی الله رب العزت شکر ادا کول پکې پکور ده. اور دویم ده انسان باندې کوم تکلیف راځي، رزق کمول درمند روغلو، بیماری نه تکلیفونه درمند روغلو، دا د انسان خپل اعمال د وجې نه راځي. قران کریم کې الله رب العزت فرمایي کنه چې تاسو ته کوم څه تکلیف در ورسي فبما کسبت ایدیکم، دا تاسو خپل اعمال د وجې نه دي، تاسو د سي عمل وکي چې هغه په ذریعہ سره تاسو کوم رزق تاسو ته لیکل شوی دا هغه در نه وخستلی شي، هغه درته کم کړلی شي، دا تاسو اعمالو د وجنه په تاسو باندې تکلیفونه راځي. اوس ګوره یو انسان دا هغه د الله رب العزت نافرمانی کوي، کله تاسو خپل وګورئ تیری پیری څومره سیلابونه روغللو، څومره مصیبتونه روغللو، تندرونه وغورځیدلو، زلزلې وشولې، اول دی پیری وست نږدې حالاتو کې وګورئ ووري وشلې جالینې وشلې، فصلونه تبو شولو، چو غوبلې ګړي وي، غنمې ترویسلو، چونې څویسلو، چونې څویسلو، دا ویلي دا د مو خپل اعمالو د وجې نه دي. خدا انسان باندې کله د حالت روشي به پکور د الله رب العزت طرف ته رجوع شي، الله رب العزت طرف ته رجوع شي چې دا مو کوم بد کارونه کړیو دا دغه ولا کفاره ده، دنیا کې ته متداد دی ولا کفاره وګرځوله. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې انسان ته تکلیف راسي هغه د دې خپل اعمالو د وجنه دي، او کوم دی اعمالو د وجنه دي تکلیف راځي، دا هر عمل د وجنه نه ډیر عملونه دي چې غوس زغونی ورته الله رب العزت اخرت کې ورکوي، لګونه اعمالو په ذریعہ سره چې هغه د دې ګناهونو کفاره هم ګرځي، هغه د دنیا کې ورته الله رب العزت ورکي. نو کله داسې حالت روشي یو خدا ته الله رب العزت طرف ته رجوع پکور ده. دویم ده خپل ګناهونو باندې توبه او استغفار پکور ده.
ور دریم دا سبیا الله رب العزت نه شکریا هم ادا کول پکور دي چې الله تو دا وعده کړی د نبی رسول الله والسلام د خلی مونږ ته د حدیث رسیدلې ده چې کله هم ته انسان تلګونی تکلیف ورکې زغای اوس معمولی تکلیف ده ور دومره فصلونه تبوشي یا د چوله بچي او فوت شي یا نور تکلیفونه ورسا غوډر لوی غمونه دي زغای معمولی تکلیف تا غمنی کوم د تنه کې نه ورکوي د مو ته کوم تکلیف را ورسېدو خدای پوکه دا زبدي منی خوشاله چې دی په بدله کې هم ته مت اخرت کې کوم د ثوابونه رکوي عن ابي سعيد رضی الله تعالی عنه ابو سعید رضی الله تعالی عنه روایت قال نبی صلی الله علیه وسلم فرمی ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب مسلمان سړی ته څه مصیبت ورورسی یا څه مرض ورورسی ولا هم یا څه فکر ورورسی ولا اذن څه رنج او تکلیف ورورسی ولا غم څه مصیبت ورورسی حتی الشوکه یشاقها الا كفر الله بها من خطاياه تر دې پوری کچیر یوزغای ورته بدن کې نوزي هغه ولا هم الله رب العزت د دی ول ګناهونو کفاره ګرځي الله رب العزت د خبر رحمت کوم توفیق نصیب کی واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.